نو زه دا مسله به انشاءالله ذکر کوم چې په میخې باندې قرباني کیږي او که نه کیږي. خو زما د خبرې ذکر کولو نه مخکې دا یو خبره ټول ورونه دې واوري چې زما چا باندې رد مقصد نه دی. ګوره والله ورب الکعبه نه مې په یو عالم رد مقصد دی او نه مې په یو شخص باندې او نه په بل او نه په بل باندې. زه صرف کومه شرعي مسله چې هغې ته زما ذهن رسېدلی دی د کتاب و سنت نه، زه د هغې وضاحت کومه. علما دي د چا به یو شانې نظري د چا بل شانې، خو انشاءالله زه د دلیل لحاظ څخه چې ما ته کومه خبره ښه ښکاره کېده نو زه د هغې بیان کوم. بعضې علما داسې دي چې هغوی به ویلې چې په میخو باندې قرباني نه کېږي، لکه دا صاحب مرعات 5 جز 1 کې لیکلي دي، دا فتاوی ثنائیه اول جز 810 کې لیکلي دي، دا د رباني صاحب فتاوی 3 جز 334 کې لیکلي دي. نو هغوی وایي د هغوی نظر دې ته رسېدلی و چې یاره په میخه باندې قرباني نه کېږي. خو موږ چې کتاب او سنت او لغت عربي وکته نو دا خبره موږ ته کمزورې ښکاره شوه. نو موږ ته دا خبره حق ښکاره شوې ده الحمدلله په دلیل باندې، په بصیرت باندې، په پویه باندې چې په میخه باندې قرباني کیږي. میخه او غوا دا یو شی دی. او زه به خیر دی دا مسله ذکر کومه علما ورونو، که زه د دې نه نه یېرېدلی چې دې کې به دا ټیم لږ ډېر ولګي نو دا کتابونه پراته دي، ما به یو کتاب راغستی او تاسو ته مې ویلی چې دا د فلاني عالم د فلاني عالم د فلاني عالم د فلاني قول د فلاني د فلاني د فلاني انشاءالله دا ته زه وایم اجماع د علماو د ائمه و اربعو د شیخ الاسلام ابن تیمیه د امام نووي د امام ابن منذر د شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین صاحب د دې ټولو اقوال تاسو ته زه راخلم باذن الله. خو د دې لوی عنوان دا دی، زموږ دا بعضې ورونه وایي د نبي صلی الله علیه وسلم زمانه کې په میخه باندې قرباني نه ده شوې. زما وروره بقر باندې شوې ده، بقر دغه شی دی نو او دا د هغې یو نوعه ده. اوس به یو سړی ماته ووایي چې تاسې وایئ چې دا پاکستانۍ غواګانې دي، نبي صلی الله علیه وسلم خو دې قرباني نه ده کړې. افریقا کې غواګانې دي، په هغې کې میخې دي، د هغې د شکلونه چې وګورئ د نیټ لی ورکوئ تاسو ته پته ولګي، حیران به شئ حیران. بعضې داسې میخې دي چې هغه بیخي غواګانې دي او بعضې داسې غواګانې چې بیخي میخې دي. نو موږ به کتاب و سنت کې وګورو. کله چې موږ ته کتاب و سنت دا وښوده چې بقر څه شي ته وایي، دغه په خپل ذهن باندې تفسیر نه کوو که نه. قرآن کې بقر راغلی دی نو موږ به لفظ د بقر په لغت کې وګورو. نو علما وایي دا بقر چې دی لکه څنګه چې ابل بوختي وخ عرابي مصحربي ارحبي مجیدي د ټولو اقسامو ته ابل شامل دی، نو دقه شان لفظ د بقر چې دی نو علما وایي دا تورې غوا ته، سپینې ته، زیړې ته، د هغې ټولو انواعو ته که په هر قسم باندې نو دا بقر ورته شامل دی. او کوم خلک چې وایي چې جاموس دا بقر نه دی نو بس یو دلیل دی موږ ته پیش کړي، ډېر دې پسې نه ځي، یو دلیل دې پیش کړي انشاءالله موږ به ومنو خو بسند صحیحین چې او جاموس دا بقر نه دی. او بعضې علما وایي دا چېرته د لغت په یو کتاب نیم کې به وي. زه به دا اوس ووایم تاسو ته د علماو عبارت. امام ابن منظور افریقیي د هغه کتاب دی لسان العرب 2 جز 354 کې وایي والجاموسو نوع من البقر. ګوره د عبارتونو ته ګورئ، داسې نه وایي چې میخه د غوا په حکم کې ده او موږ قیاس کوو، ځکه قربانیانو کې به دا قیاسونه نه کې. هغه څه وایي نوع من البقر، وایي دا د غواګانو کې یو قسم د جاموس بقر دی. او وایي دې ته وایي فارسي کې کوامیش او ګوامیش ویلی کېږي، دا لسان العرب کې ویلی دي. به تحذیب د لسان العرب چې شوی دی اول جز 203 کې وایي، منجد اول جز 101 کې وایي، وغیر القاموس 15 جز او 514 کې وایي چې دا د سید محمد مرتضی کتاب دی چې الجاموسو نوع من البقر. دا نوع د څه شي نه ده؟ د غواګانو نه ده. ګوره داسې نه وایي چې دا موږ په غوا قیاس کوو، بلکې وایي دا څه ده؟ نوع من البقر، دا د بقر
یو قسم دی د هغې نه خامخا. او بیا وی فارسي کې دې ته ګاومش وی او د دې معنی د بقر الماء د اوبو غوا. معجم متن اللغه چې هغه د رشید احمد رضا کتاب دی، رشید رضا، اول جز 580 کې وی والجاموس نوع من البقر. دا میخه چې ده وی دا په دې غواګانو کې یو قسم ده. نو دا خبره چې بعضې علما وی چې یاره دا یو لغت کې به یو سړي دوه ویلي، نو دا خبره کمزورې ده. دا د ډېرو علماو په دې باندې قول شوی دی. د دې موږ اوس دلایل ذکر کوو انشاء الله چې د صحابو او د سلفو په وخت کې میخه د غوا څه حساب شوې ده چې دا د دغه جنس دی. یو په هغې په دې باندې اجماع د ټولو مسلمانانو ده چې زکات د جاموس او د بقر یو دی، ځکه وایي دا یو نوع ده. نو چې زکات یو شو نو اوضحیه هم وسه شوه، بقر حلال دی، هغه هم حلال دی، ځکه دا د هغې یو جنس دی. امام ابن منذر د هغه کتاب دی الاجماع د ابن منذر او الاشراف د ابن منذر، هغې کې وایي اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم ان الجواميس بقرنا. وایي هغه علما چې هغه اهل علم دي، پوهه خلک دي، وایي د هغوی اجماع په دې باندې ده چې دا جاموس دا بقر دی. امام ابن قدامه مغنی دویم جز او 459 کې وایي والجوامیس بقرون او کالبقرې، دا بینه غوا ده. دارنګې الفقه الاسلامي دویم جز 842 کې وایي چې على ان اول نصاب البقر والجاموس 30. د غوا او د جاموس او یعنی بقر د دې ټولو یو نصاب دی. شیخ الاسلام امام احمد ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی 50 جز او 9 صفحه کې وایي والجواميس بمنزله البقر حكى ابن المنذر الاجماع. وایي دا میخي دا غواګانې دي، ابن منذر وایي دې باندې اجماع نقل کړی ده. نو دا د علماو اقوال دي. 4 مذهبونه د هغې اقوال. امام مالک رحمت الله علیه موطا 294 کې وایي وکذلک البقر والجوامیس. وایي دا غواګانې او میخې چې دي دا زکات کې یو شی دی، لأن الجاموس مثل البقر، یعنی مثلیت دی دې کې. د احنافو مذهب رد المختار دویم جز 13 کې وایي والجاموس نوع من البقر. د حنابلو مذهب امام ابن قدامه المغنی دویم جز 459 کې وایي والجوامیس من انواع البقر. میخې دا د غواګانو قسمونو دي. د شوافیعو کتاب دی المجموع د ابن منذر 5 جز 443 کې وایي اوږد بحث یې کړی دی. وایي لکه څنګه چې وخان تقسیم دي، بخاتي، عرابي، ارحبي، مجیدي، مسحري، نو وایي دغسې وانقسمت البقر الى جوامیس و عراب او جوامیس و عراب و دربانیه، او بیا وایي دغه شان ګډې تقسیم دي. دا ټول دي په دې باندې. مصنف د ابن ابي شیبه په هغې کې د حسن بصري قول ذکر کړی 3 جز کې ویل جاموس بقرونه او کالبقر. دا میخه چې ده وایي دا غوا ده. نو بس خلاصه شو ورونو. دې کې نوره خبره څه راله چې کله جاموس باندې د سلفو په عبارتونو کې لکه د حسن بصري غونتې او د نورو اطلاق د بقر وشو، نو حکم یې د بقر دی. نو بعضې ورونه چې وایي چې په میخه باندې د نبي اسلام وایي قربانینده شوې، نو په بقر شوې د بقر دغه میخه ده او بقر دغه غوا ده. دې کې دا بیا نشته چې دا شکونه څوک ځان ته کوي چې دا د ستنې غوا ده او دا د بله غوا ده او دا بله غوا ده او دا بله غوا ده. او ما ویلې هغه ورونه چې هغو ته دا شک دغه شوی دی، خیر د دې نیټ کې وګوري چې په دې افریقا کې غواګانې څنګه دي او میخې څنګه دي، بیا به دوی ته پته ولګي چې او رښتیا دا یو قسم نوعي دي. او دا به موږ قرآن او حدیث کې شو ثابتولی. یو روایت درته ویمه، زمونږ بعضې د ناپوهه ورونو ته زه ویمه، زدین ورونه، هغوی وایي یاره چې تاسې ووایو چې قرآن او حدیث پوره دی، نو موږ ته قرآن او حدیث کې میخه وښیه وایي. نو د هغې خو زه یو الزامي جواب هم کوم، هغه دا چې قرآن او حدیث دا څه غوجل نه دی ته پکې میخې ساتې، دا لاړ شه چېرته بل ځای کې وګوره. او تذکرې شته دی
وای صحابه وخت کې وای میخې نه وي او د نبی سلام وخت کې نه وي، نو چې نه وي نو ستاسې فقه کې چې ورته حلال وای د امام صاحب حلالې کړې ته نه، میخه قرآن او حدیث کې شته، همدقه بقر ده. او د دې به ته یو مثال ویم، دیلمي مسند الفردوس 2 جز 143 کې په 2650 نمبر باندې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه روایت راوړی دی چې علي رضی الله عنه وایي الجاموس تجزئ عن 7 فی الاضحیه، میخه په قربانۍ کې د 2 کسانو نه د صحیح کیږي. دا روایت موقوف دی، خو په داسې ځای کې علما وایي دا په حکم د مرفوع دی، ځکه دې کې څوک ری نشي چلولی. دویم مصنف د ابن ابي شیبه 3 جز 221 کې کتاب الزکات کې وایي عکرمه ابن خالد وایي زه په صدقاتو د عد قبیلې باندې چې دا یمن کې یو قبیله وه زه مقرر کړی وم، وایي ما هلته سپین ږیري ولیدل چې هغوی د نبي علیه السلام زمانه کې زکاتونه ورکړي وو. وایي ما ته د میخو باره کې تپوس وکړه، وایي ما ته یې وویلې چې والجوامیسو تعد فی الصدقة کالاباقیر، میخ او غوا یو شی دی نو د زکات هم یو دی. نو دا روایت د عکرمه ابن خالد دا وګورئ تاسې په مسند ابن ابي شیبه کې. نو دې نه صریحي دلیل دا دی چې صحابو زکاتونو کې میخې او غواګانې دا یو شی ګرځولې وي، ځکه دا یو جنس دی. دا لا څه کې ذهبي دې سیر اعلام النبلا کې لیکلي 4 جز کې 319 کې او 411 کې به وایي، او دا ابو نعیم په حلیه کې ذکر کړی دی 4 جز کې. هشام د ابن سیرین نه نقل کړی دی و یو سړی په مدینه کې دغه کې بیمار شو، نو چې بیمار شو نو چا ورته وویل چې ته د میخې پی وڅکه. نو د میخې پی خو مدینه کې نه و، ځکه عربو کې دا میخې کمې وي نه وي بیخي. نو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه چې دا د بحرین د علاقې عامل و، هغې ته جواب ولېږه چې لکه دلته میخې شته، وایي دنیا ته ډکه ده، وایي ان ابعث الینا بجاموس، یوه میخه راولېږه پوی ته مې له ضرورت دی. دا چې دی وایي چې د صحابه وخت کې میخې نه وي، نبي سلم میخې نه وي، نو اوس روایت ته وګوره فبعث الیه ب900 جاموسنا، 900 میخې ورله راولېږلې. نو هغه وویلې ما یوه اراده کړې وه تا 900 راولېږلې، وایي پی یې خوره او غوښه یې خوره او دلته یې ځان څخه قبض کا. نو بس دی نور دی کې څنګه دلایل دی کې سړی ووایي. نو قرآن کریم او شریعت چې دی د لفظ د بقر ویلی دی، او لفظ د بقر د به منګه قرآن او حدیث کې ګورو، لغت کې به ګورو. بعضې خلک وایي دا قیاس دی چې دا میخه قیاس کوي په غوا باندې. موږ یو قیاس نه کوو، قیاس خو هغه ځای کې خلک کوي چې هلته نس نه موجود، دلته خو نس شته دی که نه. او موږ یو ټکی غوره د عبارتونو د علماو کې ویل چې جاموس نوع من البقر، او بعضې خلک چې وایي چې کل بقر، نو البنایه کې وایي جاموس الجاموس والبقر سوا وان اسم البقر یتناولهما، جاموس او بقر دا یو شی دی، او دا نوم د بقر میخې غوا دواړو ته شامل دی. او بیا وایي والجاموس نوع من انواع البقر ولا تصح ان يقال انه كالبقر، داسې به نه وایي چې دا د غوا په شانته دی، بلکې دا خود بقر دی. موطا د امام مالک کې هغه قول منګویو دا الفقه على المذاهب الاربعه کې وایي ولا تصح الاضحیه، اضحیه صحیح نه ده مګرم په هغه څیز صحیح ده چې قرآن هغې ته نعم ویلي. نعم څه دی؟ بیا تفسیر یې کوي من الابل والبقر والجاموس والغنم. بیخي په بهیمة الانعام کې څه شی ذکر کړی ده، د جاموس یې ذکر کړی دی. دا الفقه على المذاهب الاربعه وګورئ. فقه السنه په هغې کې وایي چې شریعت موږ ته ویلي چې قرباني په څه وکئ؟ په بهیمة الانعام باندې، وهي الابل والبقر والجاموس والغنم. دا ګوره بهیمة الانعام کې شمارلی دی. الموسوعة الفقهیه الکویتیه هغې کې وایي وقد سوى الفقهاء والجاموس والبقر في الاحکام، په احکام شرعیو کې غوا او میخه یو حکم لري. د شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه نه چا تپوس کړی دی چې دې شیانو قرباني کیږي که نه؟ نو هغه وایي زمین عرب کې کمې وې، نو خلک ورسره داسې عادي نه نور الجاموس نوع من البقر، دا یعنې یو قسم دی
د دې نه اوس خبره اوږدېږي، خو زه د خبرې لنډ حاصل دا ویم چې کوم وروڼه دا وایي چې دا د رسول الله زمانه کې نه او اوس یې موږ نه ویو، نو دا بقر لفظ هغې ته شامل دی. موږ ویو ته خیر دی لغت کې وګوره، د سلفو عباراتو کې وګوره، د نبي سلام وخت کې پارمین غویان چېرته وو، پارمین چیلي چېرته وو، دا پارمین چرګان چېرته وو. خو شریعت دا لفظ ویلی دی، نو که د هر قسم یې بیا به پکې ته دغه کېږي چلېږي. بعضې وایي یاره میخه بیخي شکل یې بدل دی د دغه نه. زه یم ته دې نیټ له ورکه انواع البقر الکبار والصغار، او زه بیا ته وګوره د دې افریقې او د دې نورو علاقو د میخې او د غواګانې، نو بعضې میخې به ویني چې هغه بیانهي غوا ده، او بعضې غوا به ویني چې بیانهي میخه ده. نو دا یو شی د زما ورونو، هغه علما ورونه که هغه د هر فکر سره نظریه فکر سره د هغه دغه تعلقي، موږ ټولو ته ویو یو خو په امت مسلمه باندې سختي مه دغه کوئ. دا ګوره ټول څونه امت په دې باندې قرباني کوي، چې دې باندې دا فتوا ورکړي چې قرباني نشته، سره د دې نه چې دا کبار العلما سلف علما دا ویلي چې دا صحیح ده. یو څو علما لکه مرعات والا شفتا او ثنایه شوه یا نور، دا به د یو نظري نور لاړ شئ دا مسله مخکې نه وګورئ چې بقر څه ته وایي، د علماو اقوال وګورئ چې بهیمة الانعام څه دي. نو انشاءالله ورونو قول راجح دا دی کې چې ما ته ښکاره شوی دی په دې دلایلو باندې، هغه دا دی چې په میخه بیخي بې شک او بې شبې قرباني کېږي. کوم وروڼه چې هغه په دې شک کې پراته دي نو ځان ته شکونه مه اچوئ. او خیر دی دا مسله ده چې مخکې د سلفو زمانه کې وو، داسې نه دی دا میخه په روم پیدا شوې ده، د صحابو زمانه کې هم دا میخې وې، زکات یو، احکام یو، ټوله قیسې یو. او څه علما وایي چې دا نوعه ده دا نوعه ده. اوس زه به یو انسان ته ووایم چې هلکه چې یو سړی به زید نوم به نو هغه به وایي چې زید خو زه مونځ نه کوم، ولې ما ته قرآن کې خو الله نه دي ویلي چې زیده مونځ وکړه، عمره مونځ وکړه، بکره مونځ وکړه. یو سړی به وایي زه خو په عربو کې د پنجاب خلک نه وو، د پارسي والا نه وو، د بل نه وو، بل نه وو، خو عربیانو ته ویلي وو. نو موږ به جواب کې څه ویو؟ کتاب و سنت انسان ویلی دی. نو ته انسان یې که نه یې، که د هر قسم یې، که په هر شکل یې، اوښ باره کې داسې خبره ده که هر قسم وخي، که په هره نوعي ګډو باره کې داسې ده، که پارمي او که غیر پارمي، دا شرعي مسله ده. او انشاءالله موږ او تاسې به مسله چې بیانو موږ د شریعت د دلایلو نه بیانو، او ای خبرې به موږ نه کوو. د یو عالم خبره مې واورېد، زه وایم علماو هم داسې نه دي په کار. یو مولي صاحب دا مسله کړې وه چې په میخه قرباني نه کړي، دغه ذهن به دې ته رسېدلی و. الحمدلله زموږ ذهن دې ته رسېدلی دی چې کېږي پې الله دې هغه د خپل فکر اجر ورکړي، الله دې ورته دماغ کولاو کړي او موږ له دې الله د خپل اجر راکړي. نو بیا پسې مولوي صاحب را پاڅېدلی دی، وایي ته وایي د نبي اسلام وخت کې میخه نه وه، نو پلینکوټ چېرته وه او جاز چېرته و بل، او که موږ کله پلینکوټ او جاز باندې قرباني کوله او دین هم ورته وویه، ستا خبره بالکل صحیح ده. د رسول الله زمانه کې میخې هم وي، د رسول الله زمانه کې صحابه و زکات هم داسې اخیستی دی. نو دا یو مسله وه چې په دې حیواناتو باندې قرباني کېږي.